ربنا تربیت را کون کې و مشت ما خلقت تانه د پیدا کړی هاذا دع نظام باطل دی نه د پیدا کړی لدغه مسلې څخه دغه طور اهلی تفسیر وایي لدې څخه قیامت ثابتېږي قیامت ته ذهن انتقال کوي ولی دا نظام دا تی گوری لعرش راواخت پرش للمر راواخت اسمان لمزک راواخت غرو پوری دا طول ستا دا پارد دا دی انسان دا پارد انارم دا خوری سیبانم دا خوری وریجم دا خوری چاله دا زیاد کی اگا بیا غویو تا چی غویایم بیا دا یلالی چې لده زیات چې هغه موږه ته اچوي مږ هم دی حلالوي چې لده زیات چې هغه سپي ته اچوي سپی هم دی ساتي نو خوراجه خو ټوله وده ته سو دا ټول نظام ستا په خدمت کې روان دی وس دا نظام داسې نظام ده په دې کې که ته فکر وکړې یو څه شیان دي هغه عقلا ښه دي یا بد دي یو خو د شرع شو بد دي یو څه شیان په عقل یا ښه دي یا بد دي لکه مثلا درواغ ویل ټول انسانیت ته درواغ منفور دي د امریکایان چې دلې راغلي دي دا چې اوس یو خپل خدمتګار دی پیدا کړي درواغ وایي هغه پسې اچي پر امریکایانو هم درواغ بد لګېږي نو تر دوی دلګان به نو بیا چیري چې پر دغه دله هم بد لګېږي نو خو بیا خو بد شی دی او رښتیا ویل ښه شی دی د ټول انسانیت دا قبوله ده چې رښتیا ښه شی دی دا عقلا رښتیا ښه دي درواغ بد دي ظلم پر یو چا ظلم کول دا د انسان د عقل څخه منفور د هر څوک ظلم بد بولي کافر هم بد بولي هندو هم بد بولي دهري هم بد بولي او عدل د ټول انسانیت خوښ دی ښه شی دی داسې نو څه بعضې شیان شته چاته ضرر رسول داسې انسان چې موزیر یا هغه هر چاته منفور ده کافر ته داسې انسان چې خلکو ته نفع رسوي هغه هر چاته محبوب ده نو دا مسائل شته عقلا ثابت دي اوس نو یو داسې سړی ته په دې ټولنه کې ویني چې هغه ظالم هم ده دروزغن هم ده خلکو ته ضرر هم رسوي لیکن کار یې جوړ د ښه بنګلایه د وزې نه نوځي پردی ښځې مستعملوي خپلې مستعملوي چې په لاس ورځي هغه کوي هېڅ نه پکېږي دی جوړ ده چې پای نه لري بله ورځ دی ناڅاپه مړ شي امري خو به نو خود خوا د ولاړی مړ شي پټ یې کوي خیرات هم پر وکوي ختم هم پسې وکړي لا ختم یو سړی بیا رښتیا هم وایي عمري چاته ضرر هم نه رسوي نفع هم خلکو ته رسوي لیکن مسکین هم ده ناجوړه هم ده دربدره هم ده یو په دغه دربدري کې پسې مړ شي نو که چیرې قیامت نه وي بیا خو په دې نظام کې عدل نشته دا ټول نظام کې عدل نشته ځکه ظالم بې څه د ظلم کوي درواغ وایي هغه ښه خوشحاله ګرځي او هغه سم سړی چې د هغه دربدره ده بیا دې نظام ته باطل ویل کېږي دا فاسد نظام بلل کېږي ځکه دا د باچیو نظامونه چې دي یو نظام پر یو ملک مسله په دې نظام کې چې مجازات و مکافات نه وي مجازات دا معنا چې که یو سړی سخت غلط سړی و رشوتخور ظالم دروزغن سوړن دا حکومت تر لاس نه رانیوی چې ته ولې خیانت کوې بلکې هغه ښه معتبر و یو سړی بیا ډېر د نظام په ګټه د قانون مطابق یې کار کاوه هغه ته حکومت تحسین نه ده ورکړی نه تنخواه ور لوړه کړې ده نه لکه دا زموږ ده دغسې نظام چې مکافات و مجازات نه وي پکښې دا کافران هم فاسد بولي
کافرانو دا زموږ پر نظام د فاسد حکم کړی دی. دا په دنیا کې 2 تر د نور فاسد نظامونه شته، درېیم دی ولې دې کې مجازات و مکافات نشته. نو دا د اعلی په نظام کې چې مجازات و مکافات نه، نو دا هم بیا باطل نظام د فاسد. نو لدې څخه دا ثابته شوه چې قیامت حتمي ده. دا سړی چې دغه هره ناروايه کوله نن مړ شي، د دې جزا هلته ده. دا بل سړی چې دا دونه نیکۍ یې کولې مړ شي، د دې بدله هم هلته ده. که هغه ځای ورته ثابت نه کړي، بیا دا نظام فاسد ده. او په نظام کې چې تا فکر وکړي، داسې نکات داسې باریکۍ پکښې وې چې د فساد تقاضا یې نه کوله، مګر دغه ځای ته چې رالي نظام د فاسد خوند کاوه. نو عقل په خپله دا فیصله وکړه چې د دغه ژوند په شا کې بل ژوند شته. هلته به نیک ته د نیکۍ بدله ورکړله کېږي، بد ته د بد. دا یو عقلي فیصله ده چې ستا عقل دغه انداز ته ورسېږي، بیا سمع پر وارده سي، الله اعلان درته وکړي چې ان الساعة لآتیة لا ریب فیها، قیامت راتلونکی د شک نسته، اسانه یې طبیعت ومني. نو د دې دا مطلب ده. ربنا ای تربیت را کوونکې و موږ ته په دغه نظام سره مادي و معنوي تربیت. ما خلقت تا نه د پیدا کړی هذا دا نظام باطلا عبس دی نه د پیدا کړی چې بس خلک به وځي نه وځي ډوډۍ به خوري زیاتې به ځي، بلکې د دغه نظام په شا کې حساب شته. له ښه سره به م حساب وشي، له بد سره م. ولې سبحانک پاک یې ته له باطله کار. باطل پیدا کول، باطل ته تقویت ورکول، دا نقصان ده. له نقصانه ته پاک یې، ته نقصان نه کوي. انو چې موږ دغه فکر د توحید چې علاتم ګوره اخر توحید ثابت کوي. سبحان پاک یکته ما پرون سبق کې درته وویل، په پرون مازګر کې تیر شو چې شپږ عنوانه د توحید دی، یو تسبیح ده. سبحان پاک یکته له هر عیب، له هر عیب چې پاک شي شریک عیب ده، له شریک پاک واحد. وسی کله د توحید عقیده دی خپل کړه، پر دلایلو دی تفریق، دا د توحید عقیده وسیله وګرځوه و ده تسیا الله پکې وساتینا موږ عذاب نار عذاب د اور. د دغه توحید په عقیده باندې، د دغه توحید په وسیله چې موږ اعلان وکړو ستله شریک پاک، د دغه په عقیده پکې نه عذاب نار موږ عذاب د اور وسات. دا دینو توحید وسیله کوي وساتنې د عذاب د اور. ایمان وسیله ګرځول، طاعات وسیله ګرځول، د کې هیڅ اختلاف نشته. ټول علماو پر مذهب باندې صحیح ده، البته څه نورې خبرې بیا هغه اختلافي دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.